دا آیت ټولو ته یاد دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم ټولو ته یاد دی. اولي الامر نه مراد او بیا تعیین هم دا کړی دی چې پلان کې هر یو وایي چې دا زما امام ته مراد. پورا آیت نه لولي فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. په یو مسله کې د مسلمانانو جګړه رااله، په یو مسله کې د مسلمانانو یو بل سره جنگ رااله، فان تنازعتم فی شیء په هر یو شي کې فردوه الى الله والرسول، الله دا الله رسول ته واپس کړي. نن زمونږ څه حال دی؟ نن مونږ په ځان باندې ټپه لګولې ده چې نه زه په څه باندې یم، زه په حقه یم. زما عالم چې یوه خبره کوي دا په حقه باندې وایي، کتاب کتل نشته، تحقیق کول نشته، مسلې معلومول نشته، حالان کې د یو عالم هم فضیلت په تعیین سره په قرآن کې نه دی راغلی سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دا وضاحت موږ په دې وجه باندې وکړو چې کامیابي غوره صرف د نبي علیه الصلاة والسلام په اطاعت کې ده او دا په خبره منلو کې ده، او نقصان د نبي علیه الصلاة والسلام په خبره نه منلو کې ده. یو عالم یم که زما خبره څوک ومني او کو نه مني، قرآن او حدیث موافق وي فایده به وله ورکړي، قرآن او حدیث موافق نه وي نو زما خبره منلو کې د ستا نقصان دی، ستا خطر دی، ستا دنیا او آخرت دواړه خراب وي. او دا ګارنټي صرف نبی علیه الصلاة والسلام ته میلاو شوې ده چې د هغه په هره خبره کې منل او د هغه د هر یو منهیاتو نه منع کېدل، دا صرف د نبی علیه الصلاة والسلام. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې د صدر کې ما آتاکم چې سیده لدرکل فخذوه نو وایخلی وما انهاکم او د کمی نه چې تاسو منع کی چې هر یو چیز وي نو د هغې نه تاسو شئ منع شئ. دا ګارنټي صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره. په دې وجه باندې زبیر رضی الله تعالی فرمایي والله ما احسب هذه الايه نزلت الا في ذلك. دا آیت د دې په باره کې نازل شوی دی چې زما او د انصاري صحابي په میاشت کې دا جنګ راغلی